علی شیر خدا کرم الله وجهه الکریم وعلیه السلام پخپل باندې لیکي پخپل باندې فرمایي او دا خبره د علی شیر خدا مبارک نه روایت هم ده چې مونږه په 1,24,000 کم و بیش صحابه کرام کی کچا علل اعلان د مکی مکرمین مدینه منوره په طرف باندې هجرت کړی شپې نه کړی په پټه باندې نه کړی ځان سره څوک بولای نه دی ورځي کړی یکی تنها یې کړی بیت الله شریف راغلی دی التی طواف کړی طواف نه پس په مطاف کې ولاړ دی دا علی شیر خدا فرمائی یکی تنها سحر سبا دا بیت الله شریف طواف نه پس په مطاف کې ولاړ دی او اعلان یې کړی دی اے سرداران قریش ټول واورئ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صحابو کې یو صحابي عمر فاروق دی نن د مکه مکرمه مدینه منوره په طرف باندې یکی تنها علی الاعلان پرنا ورځ باندې هجرت کا ک پتا سو کې غیرت او جرأت څوک راشه د عمر فاروق رضی الله عنه لارونه سه ورته فرمایي علی شیر خدا مبارک پخپل باندې فرمایي ک په ټول صحابو کې یکی تنها رڼا ورځ په سحر کې چا ځان له په اعلان باندې قریش ہوتا که چا هجرت کړی هغه صرف یو صحابیو په 1,24,000 صحابه کرامو کې هغه سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه دومره غیرت والا نن با د گندن علی او گند مخلوق را پسی او زبان درازی کا خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه علیه السلام باندې چې دا داسې دی او دا دومره دی صحابه کرامو کې بدا جرأت نو چې د مبارک په وړاندې یوغي خبره کړې وي خو چې کله به د خپل ځان په بابت کې د حق خبره د چا د خلینو واورېده صحابه کرام قسم خوري چې د په مخ باندې بخندار اعلی او د الله حمد به بیان کړ چې داسې څوک شته چې ماته څوک حق خبره اگر ته کولې شي دا ډېره لویه خبره ده نو په 26 باندې په مانځ کې ولګېده او بیا 3 یا 4 ورځې د مبارک حیاتو ژوندایو دا څوک چې په 26 بالکل په 26 باندې په د باندې وار شوی دی بیا ژوندایو څو ورځې یکم محرم الحرام په شپه باندې د مبارک شهادت شو یکم محرم الحرام په 24 هجری ځکه په 23 کې ولګېد او په 24 هجری کې د مبارک د نبی علیہ السلام او سیدنا ابوبکر صدیق مبارک په خوا کې په روضه مبارک کې مدفون شو دا څومره لوی فضیلت دی د رسول کریم آقا علیہ السلام او سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خوا کې دفن کېدل